سلطان صلاح الدین ایوبی چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبی په شان سړی نه دی تیر شوی. هغې وایي که زمونږ دا تهذیب او زمونږ دا یو وخت کې صلیبي جنګ له شکست ورکړی دی، نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبي. نیک سړی و، د شپې به خدای ته جلل. نو یو ځل ورته اطلاع راله په دې جنګ کې دا جاسوسان وي، او جنګ کې د جاسوس چې نی نو جنګ ته نشي ګټلی. نو د ده جاسوسان خوارو، جاسوس وله راغې وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحري بیړه را په مخه کړې ده، او په هغې کې دومره جنګي سازو سامان دی چې ته مقابله نشي کولی. ده چې معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه، او د دې به زه څنګه مقابله کوم. نو څه چلی وکړه، لال جومات ته، او چې جومات ته ماسخوتن وردن نشو نو خدای ته جلا شروع کړه. ګوره یقینا دقه دی، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. دا تصور چې الله زه ته ماته ډېر نږدې یې، قسم دې د پلار مور د خپل شارک نه زیات ته ماته نږدې یې، او دا دې لپاره و چې زه درته نږدې ما چې ته دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با، او بل وقت کې به نه اوري رانه لرې دی نه به قبلی، نه هر وخت درته نږدې یم. شا به جاړه ماته کې دا دعا دله قبوله. نو ماسخوتن جومات ته ننوته او ټوله شپې الله ته جلاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم. زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته، ما پلار خو یې نه دی وجلی، زما نیکه خو یې نه دی وجلی، ما نه خو یې ښځې نه دی بوتلی. زه خو ستا دپاره انګریز سره لګېم او جنګ کوم، ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او ستا د دې مسلمانې ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم. او خدای ما چې څومره وس دی هغه کړی دی، او باقي د دې بیلې طاقت نشم لرلی. دې کې به الله ته مدد کوي. ټوله شپې خدای پاک توجه را نو جلا کې خو کمالي که نه. د نبي علیه السلام نو بعضې خلکو تپوس کو چې د الله کوم ځای دی. بعضې خلکو به هسې د سپکایي په بنیاد تپوس کو، او بعضو په حقیقت کې هم تپوس کو. ځکه انسان چې الله پیدا کړی دی، د دې انسان نه غیر چاپېره خدای پاک ډېر د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه او بیماری او د دنیا دا مصیبتونه دا خدای پیدا کړی دی. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام صحابو ته یو ځل یو نقشه واچوله، یو اوږد خط یې راښ کړه، اوږد خط، او بیا ګیر چاپېره هغه د اوږد خط نه ګیر چاپېره یو څلور ګوټیزې چاردیواري غوندې یو خط راتاو، او چې کوم هغه اوږد خط و نو هغې ته یې داسې واړه نري نري نور خطونه راښکل. لکه مثلا د دې جومات نه د دې دیوال نه چې یو خط داسې هغه دیواله پورې راکاږه، دا خط خو په دې دیوال کې دن نه دی، بار نه دی، او بیا دې خط ته داسې وړې وړې کرښې راکاږم. نو صحابو ته نبي علیه السلام او فرمایل وی دا اوږد خط د انسان مثال دی، د انسان دی، او دا گیر چاپیره څلور ګوټیزې خط چې دی دا چاردیواري دا د اجل دی، دی د عمر نیټه ده، دی مرګ دی. او دا چې کوم په دې منځ کې دی اوږد خط ته دا واړه واړه نري نري خطونه دي، دا د دنیا دا مشکلات او دا غمونه او پریشانۍ دي. نو د انسان ته اول یو پریشانی راځي چې د انسان به ملک خدای ته بچ شي، نو بل مصیبت ورته راځي نو د هغې نه هم بچ شي، نو بل مالی مصیبت راځي، نو بدني مصیبت راځي، نو د زوی مصیبت راځي، د بېعزتۍ مصیبت راځي، د ښځې راځي، د دنیا دا پریشانۍ او بیماری او افتونه راځي، او د انسان لټک ورکوي خدای ته بچ کېږي. نو یې کېدی شي چې دا واړه واړه خطونه دا واړه واړه ټکونه یې مړ کړي، او که د دې ټولو نه بچ شو دا څلور ګوټیزې خط غیر چاپېره چې کمتو دی، دا بوډاوالی او دا اخیري مرګ او دا نیټه د دې نه خوارو بچ کېدی نه شي. نو انسان که په دنیا کې پیدا دی نو یو خوا په دا فتونه راځي، په مور راځي، په ښځه راځي، په ده راځي، په بچو راځي، په مال راځي، بیماری راځي، درد تکلیف دا مصیبتونه. بل طرف ته دنیا کې انسان له خدای خوشحالی مقرر کړي. د انسان چې دې ته ګوري چې د هغه بل سړي بچي دی او زما نشته، نو هغې ته وپسخېږي، د هغه مال دی او زما نشته، هغې ته وپسخېږي، د هغه کور دی او زما نشته، هغې ته وپسخېږي.
داغه موټر دی د مانیشته هغې ته وپسخېږي، داغه بنګله ده د مانیشته هغې ته وپسخېږي، داغه د دنیا د ژوند خوشحالۍ دی او زمانیشته زړه کې وپسخېږي. نو دا دو څیزونه الله دنیا کې پیدا کړي د انسان دپاره، غمونه او پریشانۍ او خوشحالۍ. دی به څه کوي؟ دی به په دې ټولو څیزونو کې الله ته رجوع کوي. لکه ایمان زمونږ دا دی چې دا کمې پریشانۍ دي، که د مال دی او که د بدن دی او که د ښځې دی او که د بچو دی، دا روستم الله دی، لرکی بیم الله، بل څوک یې نشي لرکولی. او چې څومره خوشحالۍ دي او دی هغې ته پسخېږي، دا خوشحالۍ د خلکو له ورکړې الله دی، اخلي به الله. نو فطري تقاضا ده چې د انسان په زړه کې الله ته رجوع پیدا شي. دی به څه وایي؟ خود چې د باندې دا مالی پریشانی راشي، دی وی الله دا رانه لرکې. بدني راشي الله ته به یې لرکې، د بچو راشي الله ته به یې لرکې، د ښځې راشي الله ته به یې لرکې، د دنیا ذلت او تذلیل راشي الله ته به یې لرکې. او چې دی هغه د پسخېدو څیزونه وویني، دی به بیا الله ته رجوع کوي، خدایه دغه مال راکې، خدایه بچې راکې، خدایه ښځه راکې، خدایه نیک فرزند راکې، او خدایا د دنیا عزت راکې. نو په دې ټولو څیزونو کې به چا ته رجوع کوو؟ رب العالمین ته، الله ته. نو بعضې خلکو به په سچه سوال کوو، وی دا خدای کم ځای دی چې مونږ ته دا پریشانۍ لرکولو غواړو او دا خوشحالۍ اخیستل ته غواړو، او چا به ټوکې مسخرې ملنډې کولې. نو قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، چې زما بندگان تا نه زما متعلق تپوس وکړي چې الله کم ځای دی چې مونږ ته سوال وکړو، پریشانی لرکا او خوشحالی راکا. نو فإنی قریب، الله وی زه ګورې نږدې یم، لرې نه یم. داسې نه یم چې ما ته څوک چغه ووایي او دې زه د ده چغه واونرم، داسې نشته چې ما ته څوک اواز وکړي او ده ته لرې یم زه اواز واونرم، داسې نشته چې دروازې اورم د شپې نه اورم، داسې نشته چې د مالدار اورم د غریب نه اورم، داسې نشته چې د مولا اورم د امین اورم. دا پکې فرق نشته، د هر چا اواز چې کله ماته کوي فإني قریب، زه نږدې. بس فیصله ختمه شو. نحن اقرب الیه من حبل الورید. بل د الله فرمایي وی ستا دا شارک چې څومره تا ته نږدې دی، د دین هم تا ته زه زیات نږدې یم. اوس دا شک لار اوت چې خدای به زما خبره اوري که به نه اوري؟ اوري. دا سوچ ختم شو چې یاره زب دنیا کې به د مولا به اوري د غریب به نه اوري، نه د دواړو اوري، د مالدار به اوري د غریب به نه اوري، نه د دواړو اوري، د غریب به اوري د مالدار به نه اوري، نه د دواړو اوري، د بېکس او د مظلوم به اوري او د ظالم به نه اوري، د دواړو اوري. اورېدل د دواړو کوي رب العالمین. دا فرق په الله کې نشته. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. الله څه وایي؟ ای زما خبره ویومنې، ای بندگانو ته دی وایه چې زما خبرې چې زه ورته څه ویم، زما خبره ومني، په ما ایمان ولري. بس دا نیغه لار ده. زما دوستانو چې الکله الله نږدې شو، ستا پټ پناه هر څه الله ته معلوم دي. نو دا حاجتونه پوره کوونکی څوک شو؟ بیا الله شو. حاجت روا حاجت پوره کوونکی الله دی، او پیغمبرانو، صحابه او ټولو خلقو چا باندې چې سخت او تکلیف راغلی دی، دا فرق پکې نشته. نو سوال او زاری او جلاګانې د پروردګار ته کړي دي او الله بیا منل هم ده. سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست نیک بادشاہ تیر شوی دی، او د انګریزانو په سترګو کې اوس هم هغه یو ازغی دی. صلیبي جنگ دی ورسره، د عیسایانو سره مخ دی او صاحب جنگونه شروع دي، او د دنیا علاقې د عیسایانو نه قبضه کړي دي. دا سم نه ده چې ګنې یو علاقه قبضه کړې ده. فاتح د بیت المقدس دی، هغه بیت المقدس دی زمونږ په لاس کې نه دی، او د هغه د یهودیانو په قبضه کې دی. په 80 جربه کې بیت المقدس جومات، 80 جربه کې، او دا صرف دنه جماعت په 80 جربه کې دی. د هغې نه بار د ګاړو د ودرولو پارکینګ ځایونه، او د هغې نه بار چې کومې چارکوله میدانونه دي، هغه زیاتي خبره ده. خو په 80 جربو کې جومات دی، او په داسې عجیبه نقشه باندې جوړ شوی دی چې د هغې دا کم محراب دی، دا د یو بوټي نه، د یو تنې د کجورې د یو بوټي نه جوړ شوی دی، او په هغې کې نه پیوند شته او نه پکې ټانکه شته. داسې عجیبه جوړ کړی دی.
لکه خامخا دومره غټ محراب کې سړی جوړی نو لرګي یو ځای کې نو میخونه پې ووایي یا لرګي یو ځای کې نو څه لوشن پې ومږي او په هغې باندې یو بل سره پیوس کي نه په دې محراب کې پیول نشته دا یو لرګي دی په هغې کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې د هغې کم اوس خو دا ټیلونه دي په کارخانو کې جوړېږي نو قسم قسم نقشې پې د پاسه خلک جوړوي اخو کارخانې نه وي په هغه زمانه کې اوس خو ماربل دي او لګیا دي صاحبه په مشینانو باندې اوارئ او قسم قسم رګونه پکې راوباسي دا خو په هغه زمانه کې نو هغه چې کوم ټیلونه په دیوالونو لګولی دي خدای خبر چې الله ولا څه دماغ ورکړي او څه عجیبه مصنوعاتو په دغه زمانه کې بعضې څیزونه یې سړی حیران شي لکه احرام مصر تاسو که چېرته لاړی یا په کمپیوټر باندې وکتل نو احرام مصر چې کم دیوال والی شوی دی نو سړی حیران شي چې هغه په کومه نقشه هغه دیوال جوړ شوی دی او په هغې کې کم غټې غټې تیږې جوړې شوي دي او ته به وایې چې د سر ته دا دومره غټې غټې د اتي عمره او د اوښان عمره دا تیږې خیجولې چا دي دا دنیا یو وخت کې په ساینس په بنیاد یو ترقۍ ته رسېدلې ده د ساینس په بنیاد یو انتها ته رسېدلې ده لیکن بیا هغه خدای پاک هغه علاقې تباه کړي دي او هغه اسباب چې څومره دي هغه خدای ختم کړي دي نو دغه صاحب بیا ته هغه چې کوم ټیلونه لګولي دي او ته مخامخ ورته ګورې نو تا ته به خشته ښکلې ټیل به راته ښکاري او چې معمولي ورته لږ پترس شي نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې ښکاري هر یو ټیل یو نه چې لږ پترس ورته ګورې د هغه تصویر به راته پکې ښکاري او چې نیغ مخامخ ورته ګورې نو صفا ټیل به راته ښکاري مزېدار خشتاش اوس صاحبه یهودیانو په قبضه کې هغه جومات اخیستی دی نو څه چل یې ورسره کړی دی نو په دامیان دې نیم کړی دی حسن یې والا ختم کړی دی نو په نیم ځای کې یهودیانو خپل عبادت خانه شروع کړې ده او هغوی پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي او نیم ځای جومات مسلمانانو ته پرېتی دی غټ نیم قبضه خو ټول داري دی ځکه علاقه د هغوی په قبضه کې ده خو جومات یې په مین نیم کړی دی په نیم کې د هغوی عبادت خانه ده راځي پکې خپل عبادت کوي او نیم یې مسلمان ته پرېښی دی او مسلمان هم چې د هغوی څوک خوښ یې جومات ته یې پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نو جومات ته یې نه پرېږدي دغه سلطان صلاح الدین ایوبي چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبي په شان سړی نه دی تېر شوی هغې وایي که زمونږ دا تهذیب او زمونږ دا یو وخت کې صلیبي جنگ له شکست ورکړی دی نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبي نیک سړی و د شپې به خدای ته جلل نو یو ځل ورته اطلاع راله په دې جنګ کې دا جاسوسان وي او جنګ کې د جاسوس چې نی نو جنګ ته نشي ګټلی نو د ده جاسوسان خوارو جاسوس وله راغې وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحري بیړه را په مخه کړې ده او په هغې کې دومره جنګي سازو سامان دی چې ته مقابله نشي کولی ده چې معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه او د دې به زه څنګه مقابله کوم نو څه چلی وکړه لال جومات ته او چې جومات ته ماسخوتن وردننه شو نو خدای ته یې جلا شروع کړه ګوره یقینا دقه دی اذا سألك عبادي عني فإني قریب دا تصور چې الله زه ته ماته ډېر نږدې یې قسم نه د پلار مور د خپل شارک نه زیات ته ماته نږدې یې او دا دې لپاره و چې د ته نږدې ما چې تم دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با او بل وخت کې به نوري رانه لرې دی نه به قبلی نه هر وخت درته نږدې یم شا به جاړه ماته کې دا دعا دله قبوله نو ماسخوتن جومات ته ننوته او ټوله شپې الله ته جلاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته ما پلار خو یې نه دی وجلی زما نیکه خو یې نه دی وجلی ما نه خو یې ښځې نه دی بوتلې زه خو ستا دپاره انګریز سره لګېم او جنګ کوم ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او ستا د دې مسلمانې ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او خدای ما چې څومره وس هغه کړی دی او باقي د دې بیلې طاقت نشم لرلی دې کې به الله ته مدد کوي ټوله شپې خدای پاک توجه نو جلا کې خو کمالي که نه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي مسلمانانو سره پشمیر 8 توري دي او کافرو ټولو سره توري دي نو 8 توري د 0 تورو مقابله کوم ځای کولی شي
مسلمانانو سره دوه آسونه دي، دوه، او مسلمانانو سره اویا اوښان دي، هغوی سره 200 اوښان دي، ټولو سره زغري دي. مسلمانان خو د جنگ په نیت د مدینې نه ووتې، هغوی خو د ابوسفیان تجارتي قافله یروله چې هغوی باندې دوه تبته وکړو او مونږ ته په امن شو، وطن هم ورته مکه پرېښه د مدینې ته ترې رالو، او بیا تا ظالمان مونږ نه پرېږدي. کله به د مکې کافر راتلل او د مسلمانانو په چراګاه باندې به اور بلو، کله به پښتونه ولسېدل، او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو په هغوی به هم ظلمونه کول. نو نبي علیه السلام د جنګ په نیت ونه وته، هغه دې دپاره لاړ چې د دوی یو تجارتي قافله د ابوسفیان په لاره راځي، هغه به ویراو. نو کافر به پوه شي چې که مسلمانان مونږ تنګو خو دوی خو زمونږ تجارت بندوي، وبه یېرېږي. په دې نیت وتي نو ځکه ورسره 8 تورې او 2 آسونه او یو اوښان، باقي څه نشته. میانځ کې د ابوجهل د 1000 کسانو لښکر راغی مسلح، او دومره هغې زړور و د ابوجهل لښکر چې هغه د قوم ته وی دا خو لږ خلک دی، وسله ورسره نشته، نو جمدي به یې نیسو. مسلمانان یې یادور ګورئ اووی مړې نه کې، جمدي به نیسو، مکې ته به بوځو، نخرې به پې کوو. ورته پته وه چې په 8 تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي، د کجورې ډانګ او 8 تورې زما د دې ټول لښکر د 1000 مقابله کب ته کولی شي. حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسبابو شي زما سبب نشته کا، که خبره د طاقت شي نو 313 هغه زر، که خبره د وسلې شي وسله زما نشته د هغه شته. نو د یو سفر صحابه نبی علیہ السلام له جوړ کړی د څانګو سفر، نو حضور پاک هغه سفر ته ننوت، نو ټوله شپه الله ته درخواست شروع شو، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی، نو خپله ورته پته شته که الله ته درخواست ټوله شپه. صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل د شپې، چا څوکۍ وکړې، او حضور پاک ټوله شپه پروردګار ته جلاګانې وکړې، او بیا جلام عجیبه، اوهو عجیبه جلا. خدای ته لاس اوچت که څه وایي یا الله دا پوټینې غوندې ډله ده را سره، او دا مې محنت کړی دی 14 کاله په مکه کې، او دا کال 1.5 په مدینه کې، په دې 1415 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي. جنگ کې خو عموماً 15 کاله نه کم شرکت نه کوي، 15 کاله زیات به کوي، دقه مې پیدا کړي. هغې کې مکثریت د نوجوانانو دی، دغه بچی مې پیدا کړي دي، روحاني اولاد، دا روحاني ماشومان دا مې الله پیدا کړي دي خدایا. او یا الله بربند دي ګورې، واقعي جامې هم د ډېرو پکې نه وي، څنګه 2 څادر یا یو څادر به ځان نه تاو کړی، په لاس به یې نیولي چې عورت مې د ښکاره نه شي، او الله سپلی هم د ډېرو پکې نشته، عجزانان دي، بې کسه دي، او خدایا اوږې دي، ډوډۍ مور سره نشته، او نار دي خدایا په دې لوږه او په دې نار او بربنډتوب کې را سره راوتي دي، لوی دشمن سره پروردګاره مخ دی. او یا الله که دا تا مړه کړل ګورې تر قیامته پورې به ستا نوم اخېستو والا څوک پاتې نه شي. پر خدای ته جلا کوي، ګوره زارۍ خدای ته شروع دي. الله حضور پاک خپل نیازبین لاسونه پروردګار ته مخ کړي دي او جاړي. الله که دا مړه شو قیامته پورې ستا د نوم اخېستو والا به په مخ د ځمکه پاتې نه شي. الله ما ذلیل کوه ګورې خدایا، ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو له به خدای ګټه درکوي، خدای ذلیل مې نه کې، الله رسوا مې نه کې. شی به داسې وجلل حضور پاک چې د سر مبارک نه څادر په ځمکه لاندې پرېوته، ټوله شپه جلاګانې وکړلې. حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې ورته په سر کوه، وی باس ته الله رسوله نور مه جاړه، باس نور ازاره مه کوه، بس دی بس دی. پې خفه شو چې ټوله شپه دې خدای ته وجاړل. وره دې نه څه معلومه شوه چې دا به نه وي یو سړی چې زنې کې موزما جت نشته، پیغمبر هم دا دې جاړي. ټول انبیا چې دي موقع په موقع چې تکلیف راغلی دی خدای ته فریاد کړی دی. د فریاد ځای څوک دی ووایه الله دی. کله کله زه خدای شکر د چې ته یعنې موږ دې بېکسو به څه کولو، موږ دې غریبانانو به څه کول، موږ دې مسکینانو به څه کول، بیا
ته د خدای د فریاد اورېدو ځای زمونږ مونږ به څه کو وی چې دا سړی وجاړي خدای ته او دا فریاد ورته وکړي د انسان د هغه لږ ټکور شي دې ځای د انسان له یو پوټی لږ ټکور شي او دا ټکور کېږي ځکه چې د انسان ته د الله د طرف نه یو مدد حاصل شي په دې جلاله سپک شي ولې سپک شي د الله مدد راشي خدای زر انسان سره مدد کوي ډېر لرې نه نږدې ورسره مدد کوي نو صادر مبارک د حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله بس ته خدای رسوله نور سوالونه به نه کوي بس نو حضور پاک راووت دا خیم د هغه سفر نه او صحابو له خوشخبري ورکړه جبریل فورا راورسېد حضرت جبریل فورا راورسېد او نبی علیه السلام له خوشخبري ورکړه بس الله خو یې زه نږدې م کړ دعا قبوله شوه ستا دعا خدای قبوله کړه سیهزم الجمع ویولون الدبر دې ته به خدای شکست ورکوي او تښتي به او ګټه به ستی او الله داسې عجیب اعلان وکړ دا زر کسان دي مه یریږه زر فرشتې تیارې را روانې دي 1000 او زرو فرشتو کې د 500 کمانډر ان چیف به حضرت جبریل علیه السلامي او د 500 جرنیل به حضرت میکائیل علیه السلام 1000 تیار جنگ کې به شرکت د سره کوي چې ونه یریږي د یو فرشتې مقابله دوی نشي کولی د زرو به د دې پلار به وکړي او ورپسې به 3000 شاته نورې ولاړې 3000 دا به قطعه منتظرۍ دا به اضافي لښکري دا به شاته ولاړې ولې یو پراپیګنډه شوې وه وی کافرو له نور لښکر را روان دي 3000 کسان کورز یو کافر و یا وله راولي وی که هغه راوستل 3000 نورې دي او وی مه یارېږه 15000 نورې ولاړې دي نو د حضور پاک ډاډ او داسې شکست خدای په بدر کې د کافرو له ورکړه چې ابوجهل عتبه او شیبه او ولید او دا غټ او امیه غوندې غټ بلاګان پکې راوپرېدل مردار شو او یا مردار شو او یا یې کلک ونیول ځان سره مدینې ته بوتل او باقي وتښتېدل اذا سألك عني عبادي فإني قریب ای دا ما محبوبه چې کلم درنه بنده تپوس وکړي چې زما رب کوم ځای دی وی نږدې دی لرې نه دی لرې نه دی نږدې دی غریب تم نږدې دی مالدار تم مولا تم عوامي تم مظلوم تم هر چاته نږدې دی مه یارېږه چې الله نږدې شو یاره د څه شو خو مونږ عقیده لږ یو بوډۍ کمزورې ده که نه الله نږدې دی او د ډېر لوی طاقت خاوند هم دی ګورئ د دومره غټ طاقت خاوند دی یو زنانه په لاره باندې روانه ده ماشوم بچی دی ورسره او دې په تیرودونکې ماشوم بچی دی ورسره او په لاره روانه ده ځنګل نه پې یو شرمخ حمله وکړه زمري چې زمري شرمخ پې حمله وکړه خو خطرناک هیبتناک شی دی زنانه غریبې منډې کړې چې منډې کړې ماشوم ته به ځمکه پرېوت هغه شرمخ راغی ماشوم یې کلک په خوله کې ونیو په منډه شو اوس به څه کې خو دا ده چې هغه ماشوم په ورونې کې تړلی و هغه کپړی ونیوه ویې تختاو زنانه څه کوي الله ته چغه کړې ګوره ما درته وختي وې چې سخته راشي چا ته به چغه وو الله ته سخته تکلیف راغی بې د خدای نه څوک لرکولی نه شي ای مسلمانه د دنیا اسباب به استعمالی دارو م استعمال کا دم درود م استعمال کا صدقه م ورکا په دې الله خوشحالیږي دا دې دپاره دي چې الله خوشحاله شي او دا ظاهري اسباب دا خدای پیدا کړي دي چې خدای دا دارو خو تا پیدا کړي جوړول پې ته کوې نو په دې م الله خوشحالیږي نو په دې به خوشحاله شي چې بیا چغه دې واله فورا مې بني صدقه باندې خوشحاله شي په دې دم خوشحاله شو دا دارو م الله مقرر کړي په دې م خوشحاله شي چې د ما په خبر عمل وکړه اسباب استعمال کړل نو چې خوشحاله شو چغه دې واله نو فورا نږدې دی نږدې لرې نه دی نو ښځې چې تکلیف په غریبې راغی که نه چې زما دا ماشوم بچی به زما د سترګو د روان دي دا شرمخه چیر پار کي او دا ترتکې به ورته په دا ځمکه وایي دا څه شو یا الله ګوره بیا د فریاد دی الله دی یا الله خو چې یا الله نو فرشته په ځمکه حاضره وه فورا حاضره وه او چې راتلو سره یو انسان راغی فرشته د انسان په شکل او په دې زمري یو چغه واله زمري دومره سخت ویرېد چې هغه ماشوم یې په ځای وغورځه وتښتېد هغه انسان هغه ماشوم راوچت که خوږ هم نو هغه خو ټوپلۍ نه نیولې اورونې نه نیولې خوږ هم نو
ماشوم یې روچت کا خو مخه دې لی ورکه خورې مورې دا ماشوم دی وایي خوشحاله نه ورته جاړي ته څوک یې زما بچی دی د شرمخ د خولې نه نولۍ راله راوویسته ته ورسره څه وکړل زما زوی دې بچ که ماشوم د وړي زوی دې بچ که خوشحالی نه ورته جاړي او ورته وایي زه د الله فرشته یم تا چې کله الله ته چغه وواله عرش سره وما عرش سره الله وی چې یو کس ورشه او زه دې زنانه امداد وکړې ما اجازت وغوښته نو په فرشته خو د سترګې د رب نه هم در رارس رالم مدد مې در سره وکړه او عجیبه دی چې یو بل ته کې دی یا ورته وایي وی تا ته پته ولګېده چې دا مدد مې دې ولې وکړه پته راته لګي وی نه وی الله وفرمایل چې یو وخت کې دې ښځې ډوډۍ خوړه نوله یې خولې ته دننه کړې وه او دې کې سوالګري اواز وکړه د خدای په نوم د الله په نوم خیر راوړی دې ښځې وی الله د نوم نه قربان ما سره خو دې وخت کې بل څه نشته همدغه یو نولی ده هغه یې د خولې نه واپس راوویسته او سوالګري لی ورکړه ولې خولې ته او سوالګري لی ورکړه الله وی زما په نوم یې یو نولی سوالګري له ورکړې ده او د خولې نه یې رایستې ده زما په نوم نو نن به د هغې بدل خلاصوم د شرمه د خولې نه به نولی وباسم او دې له به ورکوم الله غیرتي دی ګورې ښه نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی وی تاسو کې زیات غیرتی زیما او الله زمانه بیا زیات غیرتی دی نو چې غیرت څه ته وایي چې ته چا سره ښېګړه وکړې څوک خوشحاله کې نو تا به خوشحاله ته ما خوشحاله کې او زه تا خوشحاله کړم زه به غیرتي یم او که ته ما خوشحاله او زه تا خفه کوم ته ما خوشحاله کې او زه تا خوشحاله کړم زه به غیرتي یم او که ته ما خوشحاله او زه تا خفه کوم نو بیا به زه بې غیرته یم ته د الله خوشحاله او خدای تا نه خوشحاله اذا سألک عنه عبادي فإني قریب نو چې خدای ته چغه وواله الله نږدې دی فوراً به مني نو سلطان صلاح الدین ایوبي ټوله شپه خدای ته چغې والې چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کم چې د انګریزانو سره دی بیړه را روانه ده د بیړې طاقت الله نشم لرل زما خو زه په صرف کورسۍ جنګ نه دی زما خو په مال او دولت جنګ نه دی مال خو پلار نه دی وجلی الله زه خو ستا لپاره جنګېږم خدای د دې بیړۍ غم وکړه چې شپې وجړل سهار راووت یو سړی والا د جومات نه مخه کې ورغی زه چې ورته وکتل د هغه سړي مخکې څه نورانیت و څه بل شان سړی معلومېده نو سلطان صلاح الدین ته وایي بادشاه سلامت ولې پریشان یې وایي ټوله شپه دې په جومات کې په جلا تېره کړه چل څه شوی دی وایي د انګریز بیړه را روان ده الله ته مې درخواست کو د انګریز بیړه را روانه ده نو ما سره طاقت د هغې نشته هغه غیبي سړی ورته څه وایي وایي دعا دې قبوله ده د انګریز بیړه غرقه شوې ده بیړه غرقه ده چې معلومات یې واخیستل او لاړل غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الاوړې کړې وه اسم پکې نو بل اسباب به استعمالو بېشکه او چغه به چا ته و الله ته و او فإني قریب الله وایي زه نږدې خدای ته چغه وهه دا الله نږدې دی دې کې دویم ټکې بل نشته دی دې کې تاویل نشته خدای ستا فریاد قبلی او مانه که یو سړی یو شی وغواړي نو کله به راسره وي ور به کم کله به ني ور به نه او کله به راسره وي زه به ځکه نه ورکوم چې زه به یارېږم چې دله ورکړم نو زه به څه کوم بچي به مې څه کوي او کله به یم که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایه نو خدای سره دام نه چې نشته شته ورسره زنده چې زه ورکم نو زه به په سبا یارېږم چې زما حاجت شي خدای چې چاته حاجت نه لري د خدای سره څه کمیږي م نه هېڅ کمی نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د خدای بندگانو وی الله دا ځمکه چې ځمکې پیدایش نه مخکې ځمکه لا نه وه پیدا اوبې پیدا کړې او د خدای عرش و اوبه وې نه ځمکه و نه اسمانونه د هغه وخت نه خدای سخا شروع کړې ده
او تر نره پورې سخا کوي، مال ورکوي او بدون کې معمارغانو نه ورکوي، دې فرېدې دې انسانانو لی ورکوي، حیواناتو لی ورکوي. څومره ګیاګانې زرغونوي، څومره میوې زرغونوي، څومره غله زرغونوي، قسم قسم زرغونوي. وی دا خدای لاس کې چې سیدي پوټې کم نه شو نه کمیږي، کمېدو والا نه دي. نو زه خو که مانه څوک شی غواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم به شي، نو خدای سره کم هم نه راځي. ته به هم کم یې ورکړل نو سبا که زما یا د بچو اجت شي، نو د خدای بچي هم نشته او خدای جتمن هم نه دی. او خوشحالېږي هم ګورې په ورکړه، مونږ پې خفه کېږو پې خوشحالېږي هم په ورکړه باندې. په الله نږدې دی. فریاد رش چې ته فریاد ورته وکې، فوراً د الله دا فریاد قبلوي. دا اورنګزېب بادشاه چې عالمګیر یو د دا راشکوه په دې تمه و چې ما ته بادشاهي میلو شي، اورنګزېب په دې تمه و چې ما ته میلو شي. دا راشکوه خبرجن و، بدماش و او غلطو خلکو سره به کېناستې د پاسېده، او اورنګزېب عالمګیر به نیکانو سره او عالمانو سره ناست و. عجز طبیعت نه او پلار هم په دې سوچ کې دی چې باچي چاله ورکړو. اوس دواړه لګیا دي په کوشش کې دي. اورنګزېب هم لګیا دی چې د پلار کم نږدې دوستان دي هغوی ته رجوع کوي چې د ما پلار ته ووایي چې دا بادشاهي ما ته راکړي. دا راشقه هم لګیا دی، هغه هم وزیرانو ته چې کوم د پلار نږدې خلک و هغوی ته وایي چې د ما پلار ته ووایي چې سپمالی راکړي. سفارشونه شروع دي، د پلار تقرب هم شروع دی، او چې څه د بادشاه د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي، او د خلکو نه دعاګانې هم غواړي. نو دې دا راشقوه ته چې وایي چې پلانکي ځای کې یو ډېر نیک سړی دی، عالم دی او بزرګ عالم دی، او هغه له لاړ شه چې دعا درته وکړي. نو که درته یې وکړه دوا نو رنګې هغه چې چا ته هم د ده له اخلاص نه دعا کړې ده، نو بس خدای پاک یې قبلوي. نو دا راشقوه وله ورغ، هغه دغسې ناست دی چې دا راشقوه وله ورغې او وله راپاسې، ځکه چې د بادشاه زوی د شهزاده دی، احترام یې وله وکړو. راپاسېد ورته غاړه او مسله پرته وه، ورته وایي دا راشقوه شهزاده صاحب په دې مسله کښېنه. هغه وایي نه صاحب ستا په مسله په دې نشم کښېناستی، هغه ستا مسله ده، ستا جانماز دی، زه ستا په جانماز نه کښېنم. وی کښېنم منت ته کوم، ته زما د بادشاه زوی کښېنه. دی وی نه نه صاحب نه کښېنم، ستا تا ته به مخکې په ګونټو کښېنم. هغه مطلب خو دا و چې دا خو نیک سړی دی، عالم دی، نو چې زه عاجزي وکړم ما ته به دعا وکړي بادشاهي به له پلار میلو شي. هغه ورته بیا وایي دا راشقوه زما په دې جانماز کښېنه، ته د بادشاه زوی. وی نه، درې ځلې ورته ووایي خو دې کښېنه ناسته. نو بیا هغه عالم بزرګ په خپل جانماز په خپله کښېناست او دې ورته را تحیاتو په شکل کې مخامخ کښېناسته. ښه وایه که نه دا راشقوه صاحب څه له راغلې؟ وی تا له دې له راغلې ما چې ته ما ته دعا وکړې او د پلار دا بادشاهي ما ته میلو شي. بیا خو مې دله درکوله ته پې کښېنه ناستې که نه، خو مې درکوله که الله خو نږدې دی زما ټکي ته، په یو ټکي خدای خبره مني. نو ما خو درکوله ته خو کښېنه ناستې که نه، اوس خو خبره خلاصه شوه. ما خو درې ځله بادشاهي درکوله، نو ته خو کښېنه ناستې خبره خلاصه شوه. دا راشقوه پوه شو چې دا خو د کمال ټکي ورانه لاړ. رور مې خبر نه شي، اورنګزېب خبر نه شي. تا خبر چې هغه راغی او هغه پې کښېنو خو قصه خلاصېږي. چې ته اورنګزېب عالمګیر خبر شو، هغه ته هم چا ووایي چې هلته کې یو بزرګ عالم دی، نیک سړی دی، خدای نه چې کومه خبره خیږي خدای پاک یې پوره کوي. دا نبي علیه السلام ګورې فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. ویری کله د یو سړی به ظاهر ډول ډال به برابر نی، دوړې به پیلوتې سر به هم ببرې، او که په خدای قسم وخوړه چې قسم نه چې په دا ټکي باران کېږي، نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کړي، خدای به باران وکړي. بعض انسان د خولې نه خبره ودي که نه پوره کوي، الله هغه پوره کوي، خولې نه خبره ورته پوره کوي. دلته مخکې ما یو واقع کې ذکر کړی و، هارون رشید او زبیده په لاره روان و، د هغوی په زمانه کې مې یو مجذوب و، بالول نوم یې و. بالول په ځمکه لګیا دی، کرښې مرښې راښکاږي، هغوی خو پېژانده
زبیده ورته وایي چې بهلوله څه کوې جنت جنت کې کورونه جوړو وی جوړ کړي دي وی یو وی په څو خرڅې وی په 10 روپۍ زه یې وله 10 روپۍ ورکړې وی دا زما شو په جنت کې کورا وی دا ستا شو هارون رشید رو پروا ونه ساتل هغه لیونی سړی چې شپه شوه هارون رشید خوب ویني یې خوب ویني یو جنت دی او خشته محل دی پکې زبیده ورسره ده نو دې محل ته راتلو کوشش کوي نو فرشتې ورته ملا څه په دې څه کوې وی دا محل ته ځم وی دا ستا نه دی دا د زبیدې دی دا په 10 روپۍ پرون زبیدې اخیستی دی ځه ستا نشته به دې واپس که هارون رشید وی تاسو په دا خو 10 روپۍ کې خو کمال و چې راویښ شو که نه نو بیا زبیدې ته وایي ما خو دغسې خوب ولید هلکه زه چې ورشو چې په 10 روپۍ د زم یو کووالم په جنت کې نو چې پې ورغلل هغه بیا لګیا دی بالول او کرښې راکاږي نو هارون رشید بالوله څه کې وی جنت کې کورونه جوړوم وی جوړ کړی دي یو وی په څو خرڅې وی ستا په ټولې بادشاه که ټوله بادشاهي را کولی شي در کوم ګنې نه وی پرون دې په 10 روپۍ خرڅو او نن په ټوله بادشاه وی پرون نه لیدلې سودا او نن لیدلې سودا ده پرون نه لیدلې وه نه د لیدو سودا ده نه لیدلې خو خلک به ارزان هم کوي که نه او چې وویلې خوښه چې نو بیا ارزانه نه بیا ګرانه شي نو دا نیکان خلک عالمان بزرگان خولې نه خبر وخېږي خدای پوره کوي نو هغه وی دغه شکوه وی چې یاره شیخ ورانګر وای اورنګزیب خبر نشي ارو خبر شو اورنګزیب چې دغسې یو خو دې نه نه خبر چې دی ولا تللی دی خو داسې ورته پته ولګېدله چې یاره دغسې یو عالم دی بزرګ سړی دی زه ولا دی ولا راغی چې راغی هغه عالم بزرګ ته اورنګزیب هم د بادشاه زوی دی شهزاده دی دی ورته پاس دی وی په دې مسله راځه کښېنه وی نه نه صاحب نه کښېنم دا خو ستا مسله ده زه به مخامخ درته کښېنم بیا ورته وایي نه نه بادشاه زوی کښېنه خو چې په دویم ځل یې وویل نو اورنګزیب کښېناسته نو مسله کښېناسته چې کښېناسته نو د عالم ته وایي دې بزرګ ورته وایي وی اورنګزیب عالمګیر څه له راغلی وی دې له راغلی یم چې دوا راته وکړه چې د پلار تخت او تاج راته میلو شي تخت او تاج هغه بادشاه یاده کړی و د تخت و تاج دوه څیزونه یاد کړل نو دا بزرګ عالم ورته وایي وی تخت درته میلاو شو که نه نور څه کوې تخت میلاو شو ویله چې تاج هم راته میلاو شي که نه وی تاج زما لاس کې نه دی تخت زما لاس کې میلاو شو بس الله زما خبره ومنله وشوه خبره او تاج د هغه سړي په لاس کې دی چې تا ته ده او دس دپاره لوټه ډکوي اوبه درته اچوي یو غلام و جی خود بزرګ و نیک او ها اجماعت او دس دپاره لاسونو پوت خو باچوي تاج د هغه په لاس کې ده دا خو قصه اسانه شوه چې څنګه غلام ورته مکه او دس والا غلام راغی لوټه یې ورته ډکه کړه او دې لاسونه یې نو ده پټکي کوس که د اورنګزیب او اخواته کېښه چې پټکي سینګ کوس که او اودس یې وکړه نو غلام ته وایي ای بچې دا پټکي روچت که زما په دا سر یې کېده ای بچه زه به لاس کې به درکړم تی په خپله نه نه ما په سر یې کېده بادشاه سلامت دا پټکي به راوالم ستا غلام یم د دې قابل نه یم چې ستا په سر کېده زه د دې قابل نه یم چې ستا مبارک سر باندې پټکي کېدم دا پټکي خو لوی خلک په سرونه ږدي لکه به د سربندۍ کې چې موږ طالبانو ته پټکي ږدو نو خو مشران استادان یې ږدي کړ دې قابل نه یم چې ستا په سر پټکي کېدم دا به صاحب تاسو له لاس کې درکړم او تاسو یې کېدی وی ته زما په سر کېده نو پټکي اوچت که او په سر یې ورته کېښوده وی زه تاج هم میلاو شو هغه هلک ورته وایي وی تخت خو پرون میلاو شوی او تاج نن درته میلاو شو وی د هغه ملا د خدای داسې داسې کي وی زما رازونه یې پاش کړل وی او مکه شوه بادشاهي خدای اورنګزیب عالمګیر له ورکړه نو بعضې وخت به خدای ته چغه وی چغه او درخواست بکې او بعضې وخت به لکې یو خبره راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو په سینو کې چې څه پراته دي الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خولې ووایې نو زه به واورم که نه او کله کې کوم شی ستا پروت وي نو ما ته د هغې پته نه لګي د کشف خاوندانو ته بعضې وخت کې لوښي بعضې وخت کې هغوی ته مونه
کشف د چا په اختیار کې نه، کله ورته خدای وښیي کله ورته الله ونه ښیي. لیکن الله بادشاه انی قریب، تا ته نږدې، خولې نه به دې خبره نی وتی، د خولې نه او لکې به دې خبره راغلي او الله وایي زه ته خبردار یم. نو الله نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو 3 کسان ناستو. 3 کسان ناستو، یو یې سخر و 2 زومان وه، او یو د قریشو 2 د ثقیف ته خاندان، یا یو د ثقیف و 2 د قریشو. دوی والا ناستی او هغه یو بل ته وایي چې لکه زمونږ خو خدای پاک ښکاره خبرې اوري او پټې چې به اوري او که به پټې نه اوري، او چې دا ښکارم اوري او که نه اوري. ابل ستاسو خیال دی؟ ابل وایي چې یاره دا ښکاره خو اوري، زما خو دا خیال چې مونږ ښکاره خبرې کوو الله یې اوري خو پټې خو نه اوري. اوس نبی علیه السلام لرې لګیا دی طواف کوي، هغه د دې نه دی خبر. دا بل ورته وایي چې نه 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 چې زمونږ پټې اوري او شته را سره نه اینو یې نه، زمونږ ښکاره اوري او شته را سره نه اینو یې نه، نو پټې به هم اوري. ګورئ فوراً قرآن شریف کې په نبی علیه السلام الله پاک آیات نازل کا. 3 کسان لګیا دی په دې سوچ فکر کې دي، یو یې دواړه نه اوري، یو یې ښکاره اوري او پټې نه اوري، بل وایي چې شته خو نه چې ښکاره اوري خو پټې به هم اوري. ورشه ورته ووایه چې الله تاسو ښکاره او پټ سکه چې تاسو په کوټه کې دننه بربند ناست یې، نو بیا هم ستاسو نه خبردار، او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه هم رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قریب، فإني قریب نږدې. الله لرې نه لرې، د دومره کائناتو مالک، د دومره کائناتو بادشاه، هغه لرې نه، هغه نږدې وي، هغه نږدې م اوري او هغه لرې م اوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي، او چې په غونډۍ به ختل نو دوی به وي الله اکبر الله اکبر، په زوره به یې وازونه کوله. نو نبی علیه السلام مبارک ورله آواز ورکړه چې نرمي وکړئ، نرمي وکړئ، اربعوا علی انفسکم، نرمي وکړئ، دا څه کوئ چغې م جوړې کړې دي؟ ولې نرمي وکړئ چې الله ستاسو پټې م اوري. انه قریب مجیب، نږدې دی درته او پټې م اوري. نو چغې ولې وښې دا نه مړی خرابې کړې؟ یو صحابي وي، زه ورسره په څاروي شاته سورم، نو ما وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام هغه واورېدل، وی ما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه ښې؟ مې د الله رسول وښایه، وی لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده. علما معلوموي چې ګوره جهر مطلقا ښکارهوالې منع نه شو، ځکه چې هغه اوښ بادشاه ته ناست و، هغه خو ښکاره ذکر وکړو، خو هغوی ډېرې زیاتې چغې والې. نو هغوی ته یې ویل چې دا جهر مفرد دا ډېرې چغې مه وهې، لاله مرې خرابوې. ته څه وایې چې ګنې رو ویم نو ابه نه اوري، دا چې ډېرې چغې وام نو ابه اوري؟ نه، پټه م اوري. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، الله ته چې چغې وهې نو په زارې ووهې او پټ وهې، پټه. الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري، الله د ورځې م اوري، الله د شپې م اوري، الله په پښتو م پوهېږي، په عربۍ م پوهېږي، په انګریزۍ م پوهېږي، الله د ماشوم په چغو م پوهېږي او د بوډا په چغو م پوهېږي. الله نه یو شی پټ نه دی. دا ټولې ژبې الله پیدا کړي دي، دا ټول انسانان الله پیدا کړي دي. یو کتاب کې مې چې یو واقعه لیدلې وه، یو بت پرستو او بت ته ناستو، بت ته صنم وی په عربۍ کې، په سواد صنم او جمع اصنام راځي. نو دی لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنم یا صنم یا صنم، ای زما خدایا، بت ته وی صنم. نو سترګې ورغلې، خوب ورغې، نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد ووته، یا صمد، صنم په ځای یا صمد، صمد د الله نوم دی. اوس ای بې نیازه بادشاه،
اے حاجت روا بادشاہ. نو چې ویا سومدو نو فوراً الله آواز ورکا ولی بنده ولی نو فرشتې ورته وی خدایه خولې خطا شوه. هغه خو صنم بت ته چغه واله خو د صنم په ځای ته صمد د خولې نه ووته. نو الله کافر دی ټوله شپې بت ته تېره کړې ده هغه نه غواړي او چې ستا خولې نه غیر اختیاري خوله خطا شو او صمد ووت نو تا ولې آواز ورکړه. الله ورته څه وایي؟ الله وایي چې هغه بت ته ټوله شپه نه ټول کال چغې والې خو بت ول آواز ور نه کړ. نو که غیر اختیاري په تیر کې م خولې نه د ما نوم وخته او زه م آواز ور نه کړم نو مو بت کې به فرق څه شي؟ موبود کې بس پرکس. خدای پاک هغه سړي ته هغه یو ټکی نه ایمان ور نصیب کړ غیر اختیاري خولې نه غیر اختیاري او خدای پاک هغه د ایمان او د اسلام سبب وګرځو. نو چې مونږ قصدان خدای ته چغه یا الله یا الله یا الله یا الله او په دل کې بیا چغه وي او جاله ورسره په جلام الله ډېر زیات خوشحالي او بیا د شپې ورته چغه ووې د شپې بیا ډېر خوشحالېږي او بیا د شپې په اخره څه کې ورته چغه ووې او یقین دی چې پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف آیات ماته ویلی دی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. بندگان زما متعلق تانه سوال کوي زه ورنږدې نو خدای بیا مني ښه. پیغمبرانو دا چغې خدای ته ویلې دي په سکندونو کې ورته د الله مدد راغلی. صحابه کرامو دا چغې الله ته والی دي په سکندونو کې د الله مدد راغلی دی. نو زما د خبرې خلاصه څه شوه دا د عقیدې خبره ده دا څه ولا خبره نه ده د عقیدې خبره ده چې الله نږدې دی. الله څه دی؟ نږدې دی او هر چاته نږدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه ووایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نږدې دی الله لرې نه دی. بس دا عقیده دی ولرله نو بیا بېغمه اوسه بیا هېڅ فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي. او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته ښه دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا. اوس ته ما ته دې وخت کې نږدې خبره اورې او که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم. که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شې بیا به یې نه اورې او د که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپی بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او که ودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته ني نو بیا به هم نه اورې. او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلېږي هر وخت اوري او د هر چا اوري. نو دا به زمونږ عقیده الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي. الله زمونږ د عقیده ده چې ته مونږ ته نږدې زمونږ دا عقیده ده چې ته مونږ ته نږدې او الله بغیر ستا نه زمونږ د فریاد بل ځای نشته. خدای مونږ ډېر کمزور یو ډېر بېکس او بېڅوکه یو. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمې کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمې کړي خدای زمونږ پریشانۍ ختمې کړي الله زمونږ په ژوند کې زمونږ په مال کې زمونږ په اولاد کې برکت پیدا کړي. وایي دوستان دې د دعاګانې ویلي دي بیماران دي الله ته ول روغ صحتونه او شفا ورکړي. د بعضې دوستانو بچي نشته الله ته ول بچي ورکړي. د بعضې دوستانو نارینه اولاد نشته الله ته نارینه اولاد بله ورکړي. د کومو هلکانو کې نه پورته رشتې نشته خدای صالح رشتې وله ورکړي. خدای زمونږ عبادت سره مینه او شوق پیدا کړي. الله د ګناه نه په حفاظت او په امان کې وساتي. الله کم دوستان چې د لرې ځای نه راغلي دي الله په یو قدم وله اجرونو برکتونه ورکړي او د نبي علیه السلام تابعداري نصیبه کړي او تر نه خدای راضي شي. وایي دوستانو د حج او د عمرې ارادې دي او درونه کېږي خدای چې د چا په زړه کې د بیت الله طلب پروت دي د عمرو د حج سعادتونه نصیب کړي. آخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد